قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. محترم مسلمانانو منګو تاسو نن په دې مدرسه کې راجمع شوو. نو دا حدیث کتاب صحیح البخاری چې د الله د کتاب نه بعد تمام کتابونو کې دا غي دویم نمبر مرتبه ده، دا اختتام دی او دا غي لپاره زموږ استاد محترم شیخ القرآن والحدیث بارک الله فی عمری اغیل دعوت ورکړل شوی دی. ناغبا ختم بخاری کوي کوم ځای پورې چې زموږ آواز اورېدلی کېږي نو خلکو ته عرض دی چې راشي او د دې موقع نه فایده واخلي. شامی زمون د فقه یو معتبر کتاب اغلی کړي چې کوم کور کې د بخاری شریف نسخه پرته وي د کتاب فروت وي، الله تعالی دغه کور نه مصائب او تکالیف هغه واړي د دې په برکت باندې هغه کور کې به الله تعالی مصائب او تکالیف او خفګانونه راوړي. د بخاری شریف د اختتام په دوران کې دعاګانې الله قبولوي. زمون چنګای مفتی صاحب هم راغلی دی او هغه بیان کوي. داغنا مخی زیرسو خبر عرض کوم. زمان دی مدرسه کی دور حدیث د بناتو د فاضلاتو هغه شروع او نن اختتام ته رسیدلو واله دی. دا یقینا لوی خوشحالی مقام دی. الله تعالی فنون باندې دا ورځ راوستله او دې مجلس کې د شرکت توفیق هم لراکو. محض د الله فضل دی. کله چې الله انسان لا د دین کولو توفیق ورکي، د نیکۍ د صادرېدلو توفیق ورکي، د علم حاصلولو زده کولو توفیق ورکي، دا قرآن کریم و دا حدیث و دا رسول اللہ دا درس و تدریس توفیق و لول کی داغی علوم ناسینو و ازحانو کی راجمع کی. اللہ فنیبان عمل کرے لے کم آیات چماد سورہ یونس لسترے ہو. اللہ خوشحال شیبی قل بفضل اللہ و برحمتی. اے نبی اعلانو کدے خلقتا بفضل الله د الله په فضل باندې اول په انسان باندې فضل وشو چې د خپل علم د کولو طالب العلم جوړ او دې ته کینولې دې ته استغفار روانې کړلې دې ته استا بدن چې نو هغه پای کې استعداد پیدا کو توفیق الله درلو ستاسترګې دې ترا واړولې استغفرونو او ریدلو توفیق الله درکو استاجب دې د کولو هغه قابل او ګرځول تابانین الله فضل وشو و برحمتی او د الله پر رحمت کو وجبانی رحمت سے جتا تدا پیزان حاصل شو علم تا حاصل شو اسباب دی استعمال کردین د پاره خپل بدن دی استعمال کو اوقات دی استعمال کو او د ایمال دی استعمال کو داغی نتیجه سمردار او تعالی استازین چې الله علم کې ناو ستا چې دی نو هغه جنفیا تعالی در کلیشلا
الله رحمت دی الله رحمت تا ته ورسید تا ته علم او فی دین حاصل شو ګنه الله رحمت کې ته شامل شولې نو په دې باندې چې نه هغه فل یفرحوا دا کسان دي خوشاله شي په دې باندې خوشالي وکي دا طالب العلم دې هم خوشاله شي دا مدرس او معلم دا استاد دې هم خوشاله شي چې الله تعالی دې له توفیق ورکو او د الله تعالی رحمت دې ته ورسید د الله تعالی د رحمتونو فیضان په دې باندې وشو دې له اوس خوشالي وکړ دا خوشالي دا قرآن کریم او سنت کې دوه قسم خوشالي مخکې مونږ ویلو دا ذکر شوی دا یو خوشالي مضمومه ده ګناه په کار باندې سره خوشاليږي نا خوشالي مضمومه په دې بیان شوی یو خوشالي د دین په کار کول باندې نو دا خوشالي ممدوع ده او الله صفاتم واقع شوی دی حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایا الله اشد فرحا بتوبه عبدي الله تعالی ډیر زیات خوشاليږي زیات خوشاليږي دا الله صفت فرح واقع شو دا الله خوشاليږي نو کمایل کو به شانی دا الله خوشالي څنګه چې دا شان سره مناسب چې کله باندې یو نیک کار کوي توبه وباسي الله په دې ډېر خوشالي علم حاصل کی نه کوي کار کوي الله دې انسان دیندار انسان باندې دا په دین کول باندې ډېر زیات خوشاله دی ډېر زیات خوشاله دی الله به خوشالي نو دې وجه نه الله خپل بندګانو ته حکم کو قرآن کریم کې چې الله په خوشالي کې بندگانو تاسو ته چې کله دا مقام حاصل شګنو تاسو په دې باندې خوشالي وکړئ او سورہ یونس کې الله دا صفت ذکر کړي مؤمنانو فاما الذين امنوا فزادتهم ایمانا وهم یستبشرون ایمان والا ته چې ایمان نصیب شو ایمان والا چې ایمان باندې پیښ شو د ایمان خوږواله او ذوق ته نصیب شو ایمان کی ترقی پیدا شولا اذا هم یستبشرون یو بل زیر ورګي یو بل چې نه مبارکیان ورګي یو بل چې نه خوشاله ایمان والو صفت دي په دین باندې په خوشاله یو بل مبارکي ورګي د دین په کار کې علم حاصلولو کې مبارکي ورکول ثابت دي حدیث رسول الله تاسو کړو د خپل شاګرد ابی بن کعب رضی الله تعالی عنہ ولا اعظم سورۃ قران کریم کې کوم یو دی ناول جواب ورکو ولا آیت الکرسی رسول الله وی هدیه لکائن مستعیل ابن مبارک شاګرد له مبارکي ورکړه علم حاصل کړو هغه مبارکي ورکول چې ساید علم مبارک شي دا انسان له بکار دی خوشالي د دین بکار باندې خوشالي کول دا عین عبادت دی دا الله مقصود دی د بندنه نظرت النعیم هغه لیکلي دی وایي د دین خوشالي دای د دین د مقامات یو لوی مقام ګرځولې دی هغه وایي فالفرح بالله وبرسوله وبالإيمان وبالسنة وبالعلم وبالقرآن خوشحالی کول فالله بانی انسان الله فی جان او دارنگی اللہ یو فی جان دو اللہ اخفل رب داوگاڑا و عقیدت توحید دائیو ازدقل لہوی فی جان دلا پدی بانی خوشحال شو رسول اللہ در رسالت تصدیق یو کو پدی خوشحال شو او دارنگی ایمان ازدقو پدی بانی خوشحالی وکللا و بی سنہ علم دا حدیث ازدقو لکدی طالباتو علم الحدیث حاصل کو قرآن علم حاصل کو پدی بانی خوشحالی وبالعلم وبالقرآن هو من اعلى مقامات الدین دی چیزونو بانی خوشحالی کول دا دا اعلی مقامات دا دین نلی دا دین یو اهم حصہ دا چی پدی کارون بانی سر علم حاصل کی غودانے کی پدی بانی خوشحالی وکی علم حدیث ذکی او پدی باندې خوشحالی وکي دارنګ عقیده صحیح کې او پدی باندې خوشحالی وکي رسول الله د رسالت تصدیق وکي او پدی باندې خوشحالی وکي دا هو اعلی مقام دی الله تعالی موږ ته دا نصیب کو د پدی باندې خوشحالی کول الله وکړ الله پدی باندې امر کړي چې تاسو پدی باندې خوشاله شئ
دا سعادت الله په توفیق باندې ملاویږي په خپل زور او په خپل طاقت انسان هیڅ نشي کولای چې الله توفیق د انسان سره نه ملاو شوی نو موږ چې دا کم کسا زنانه را فارغ شوې د هغې مور او پلار خپل خپلوان رشته دار هغې ته موږ مبارکي ورکوو خوش قسمت انسانان دغه دي چې د هغې په بچو کې صالح او نیکعمل او علما او ښه خلک دا پیدا شي دا دنیا کې د زینت یو سبب آخرت کې د دوی د نجات او دارنګې د دوی د زینت یو سبب احادیثو کې راځي نو مور او پلار اعزاز او شرافت او دارنګې اعزاز به الله دې طریقه باندې کوي چې د نور تاجونه به ور په سر کوي الله تعالی دې موږ د دغه مصداق وګرځوي او الله تعالی دې د قرآن او سنت خادمان تر مرګه پورې موږ وګرځوي د دې نه وروسته نو زه وخت نه اخلم مفتی صاحب راغلی دی هغه بیان کوي بیا به شیخ صاحب ختم بخاري